علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روجلو خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په ثوابۍ کې خاوند خپله ښځه ډېره په بد مرګ باندې قتل کړه بیا یې قبرستان کې ښخ دوستانو چې کله پولیسو ته پته ولګېده چې د خاوند ښځه راپته شوې ده او هغه قبر یې راکوړو کړو د خاوند هغه ښځې لاس یې راوباسه نو بیا یې خاوند ولې ګرفتار کړو خاوند یې پولیسو ته ټول حقیقت راښکاره کړو ویې ویل چې او ما خپله ښځه قتل بیا مې یوله جنازه ونه کړله او په قبر کې مې پټه ښخه کړه دوستانو چې بیا ترنه پولیسو پوښتنه وکړله چې تا ښځه ولې قتل کړه بیا ورته خاوند په جواب کې څه ویلي ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ کله نشئ ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېر د افسوس مقام دی ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه ده یو ظالم خاوند خپله ښځه ډېره په بېدردۍ باندې قتل کوي او بیا د هغه ښځې جنازه نه کوي نه وله غسل ورکوي او هغه حالات کې په قبر کې ښخوي دوستانو چې کله پولیسو ته پته ولګېده پولیسو د هغه قبر نه ښځه راوباسله د ښځې پوسټمارټم یې وکړو نو پته یې ولګېده چې ښځې سره اول ډېر زیات ظلم شوی دی اول یې ډېره زیاته وښلې ده د هغه وښلو نه بعد یې ښځه قتل کړې ده او د هغه قتل کولو نه بعد بیا خاوند د ښځې په لاش باندې په چاړه باندې غوځارونه کړي دي او بیا یې ښخه کړې ده دوستانو خاوند یې ټول حقیقت په خپله خوله بیان کړو چې او ما خپله ښځه ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې ده او دا کوم کسان چې په پوسټمارټم کې راغلي دي چې دا کوم حرکت باندې پوسټمارټم راغلی دی چې کوم حرکت باندې ښځه قتل شوې ده دا ټول حرکتونه ورسره ما په خپله باندې کړي دي دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم خاوند له ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د لاین نښان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام